آقا صحابو توی صحابو تاسو خو ما منئ او زما نبوت هم منئ او ما سره ما سره موجود یې، خو داسې خلک راتلونکي دي چې تر اوسه ما سره ملو شوي نه دي، زه تر اوسه پورې لیدلی نه یم. الله جل وعلا هغوی به د دین دپاره استعمالوي، تر اوسه پورې دلته نه دي راغلي، هغوی به وروستو راځي، خو ما به نبي مني، زما آیاتونه حدیث به هم مخکې بیانوي، د دین دفاع به کوي. دا څوک دي؟ دا ائمه اطهار دي، دا کل هم مسلمانان دي چې چا په الله باندې ایمان دی، او هغه ائمه او هغه علما او هغه پاکان چې هغوی به د دین تشریح بیانوي. نو دا هغه ابتدایه ده او مقدمه ده چې ستا په ذهن کې مې واچوله چې یهود هغوی پلین دا دی چې خپل نبي ووژنه. د یهودو پلین دا دی، دین چې بیا څنګه تاوی آیات هغه تشریح کوه، تا تازاد کولی چوټ کولو لاره ده، څنګه چې غواړې هغسې کوه. دې دپاره اسلام او مسلمان سره کتاب نه برداشت کوي، نو څه غواړي دا مسلمانان به د دین نه څنګه اړې، اسلام نه به څنګه جدا کوي. هغې دپاره یې پوره پلین ده چې مختلف طبقات یهودو پیدا کړل، دې دپاره چې رجال الله باندې دې بدګمانه کي، هغه افراد او سړي تېنه وباسي، بیا دی چې څه غواړي د دین هغسې تشریح کړي او تا ځان پسې روان